دوستانو نن د جون 21مه نیټه ده او د 2015 میلادي کال صوبایي بجټ په خیبر پښتونخوا کې په کار دی چې د جون د 13مه نیټې پورې منظور شي. دې ځای کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور دا رقم ورکړه چې زه د اختیار لرم چې زه اسمبلی ماته کوم. یقینا هغه د اختیار لري ځکه هغه وایي چې مالي اجازه راکړي چې زه عمران خان سره ملاقات وکړم او په بجټ ورسره خبرې وکړم. ګنې موږ دا بجټ نه منظورو. اوس په دې کې دا مسله ده چې که فرض کو دوی دا بجټ منظور نه کړی شو د 30 جون د شپې له 12 بجو پورې، نو د 2015 میلادي کال د جولای د لومړۍ نیټې نه به بیا ټول سرکاري فنډونه بند شي او بیا د آرټیکل 234 او 235 لاندې وفاقي حکومت دلته فینانشل ایمرجنسي هم لګولی شي. فینانشل ایمرجنسي کولږي نو د هغې بیا ټول اختیار چې کوم دی نو دا به ګورنر ته ځي یا به وفاق نیغ په نیغه د دې صوبې غم کوي. نو زه نه پوهېږم چې لکه تحریک انصاف حکومت خپل حکومت په خپله ختمول غواړي په خیبر پښتونخوا کې یا مقصد یې څه دی، ځکه چې دا خو یو آئینی ضرورت دی چې بجټ په هغوی پاش کړي. تر اوسه پورې په مطالبات زر چې کوم دي نو په هغې باندې خبرې نه دي شوې، لکه په بجټ باندې بحث هم نه دی شروع شوی او دا تقریبا 9 یا 8 ورځې پاتې دی هغوی ته چې دا بجټ به خامخا منظوري. دا آئیني ضرورت دی، که بجټ منظور نه کړ نو په خیبر پښتونخوا کې به دا حکومت په خپله ختمیږي، ځکه چې بیا به ورته ګورنر وایي چې د اعتماد ووټ واخله. خو د بجټ نه پاس کېدل په خپله د دې دا مطلب دی چې وزیر اعلی په اسمبلی کې د اعتماد دپاره پوره کسان نه لري. نو دا یو پیمانه په مرکز کې او په هره صوبه کې چې کوم موجوده حکومت هغه به بجټ پاس کوي. نو که دا بجټ د خیبر پښتونخوا حکومت پاس نه کړ نو دې دا مطلب دی چې د هغوی خو دا خیال دی چې زما په خیال د دې حکومت نه ځان خلاصول غواړي او د حکومت نور نه چلول غواړي، او یا مطلب دی چې د هغوی دا مطلب دی چې تر څو نه حده پورې په وفاق باندې پرشر اچولی شي چې تر هغه حده پورې په پرشر واچوي، او یا به دا مطلب دی چې د حکومت نه باقي څه نه جوړېږي، د حکومت موږ نه کوو، ځکه چې اټومیټیکلی به د هغوی حکومت بیا د جون په 13مه نیټه باندې ختمیږي که بجټ پاس نه کړ. نو یقینا چې په خیبر پښتونخوا کې یو غټ آئیني بحران را روان دی. ګورو به چې اوس په را روانه هفته کې څه کېږي، خو دا یو غټ آئیني بحران دی. خو زما دا خیال نه دی چې علي امین ګنډاپور به خپل حکومت ختم کړي، هغه به خامخا پرشر او دباو واچوي، خو کېدای شي په اخري لمحو کې هغه دا بجټ منظور کړي او خپل حکومت بچ کړي، دا هم کېدای شي.